أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دو بابونه ویلی شوي دي سورة العنکبوت کې. دریم باب دا بزی 55 آیت پورې. یو څلوېښتم آیت نه شروع کېږي 55 پورې. د دې باب مضامین داسې دي، دې کې به څلورمه دعوه پیش کړي چې هغه د اصل صورت هغه مرکزی دعوه ده چې الله تعالی نه علاوه بل څوک برکات اچونکي او نظام چلونکي ذات نشته دی. او مثال به پیش کړي، هغې سره به توحید ثابتي او رد به په شرک باندې کوي. 41 آیت کې مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء. بیا دفع د دخل الله تعالی خپل مخلوقات ډېر ښه پیژني، د هغې د ټولو کمزورونو هغه خبر دی او مخلوقات ټول کمزوري دي، دی د چا حاجت نشي پوره کولی. په دې وجه الله دا مثال بیان کړی دی. دا 42 او 43 آیتو شیخ بوي چې دلیل عقلی دلته بیانې څلور صفات پکې د الله بیانېږي او ترغیب دې ته چې د مثال کې د عقل نه کار واخلې، سوچ او فکر وکړې. 44 آیت مختصر عقلی دلیل په دې کې پیش کی. 45 آیت کې درېمه دعوه پیش کی، تشجیع علی التبلیغ. اتل ما وحی الیک من الکتاب، اے نبی تا د چې کوم وحی کولی شي د کتاب د قرآن هغه لوله خلکو ته وایا بیانوه. کم خلک چې پیغمبران نه مني، منکرین رسالت دي، هغې له به زجر او رټنه ورکوي چې تا سره باسونه کوي، پیغمبران نه مني، هغې سره په ښه طریقه خبرې وکړه. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. 46 آیت کې دا خبره ده د قرآن حقانیت په بیانې صدق او صداقت. 47 آیت کې چې قرآن صحیح کتاب دی، دلیل به په هغې باندې پیش کړي. 48 آیت کې چې قرآن څنګه رښتینی کتاب دی د الله، هغه په دې طریقه باندې دی چې قرآن پیغمبر ته پته نه و چې ما باندې به قرآن نازلیږي. دی خو د کلي یو عام سړی و او الله په خپل فضل وکړو، لیکل هم له نه ورځي چې هغه د په خپل لاس دا قرآن لیکلی وي. لیک لوس باندې هغه نه پوهېدو. 4849 بیا 50 او 90 51 52 د درېو آیتونو کې منکرین رسالت ته بیا زجر دی چې تاسو نبوت او پیغمبري نه منئ، دا ښه نه کوئ. خلکو په تلوار باندې عذاب وغوښتو، زجر به استعجال العذاب، په تلوار باندې عذاب مه غواړئ. 53 54 55 دې کې د منکرینو څلور احوال بیانې، څلور احوال اصل دي 53 او 54 55 کې چې یو به تاسو باندې ناګه عذاب راځي او داسې عذاب چې چاپېره به یې نه جهنم عذاب به نه چاپېري او عذاب به پټ کړی، ګوره تاسو ته نشئ پټېدی، او عذاب به سکې. څلور احوال دي. لفظي معنی ته ګوره 41 نه 55 پورې. 41 نه 55 پورې دریم باب دی. مثل الذین، حال د هغې کسانو اتخذوا چې ګڼلی دی من دون الله د الله نه علاوه، جوړ کړي دي ګڼلی دي اولیاء نور مددګاران. د دې مثال او حال څه دی؟ د دې حال داسې دی که مثل العنکبوت، په شان د حال د جولاګي دی، د جولاګي په شان دی. څنګه؟ اتخذت چې جوړ کړی دی د جولاګي بیتن، یو کور شانې یو شی جوړ کړی دی، یو کور ورته وایي. څه تارونه مارونه راښکلي دي، دا زما کور دی، دا کور دی. الله وینا و ان اوهن البیوت، یقینا ډېر کمزورې په کورونو کې لبیت العنکبوت، او خامخا کور د جولاګي دی. بیګا مې ویلو کمزورې داسې دی چې باد او باران کې پیدا نه کوي،
د باد نه بچ کی، باران نه بچ کی، ګرمۍ نه بچ کی، سړدی کې پکې ګرمي نشته، سړدی کې پکې سړی نه بچ کېږي. دا څنګه کور دی؟ دغه شان د مشرک عقیده چې د قبرونو نه او د بزرګانو نه خدایان جوړ دي، نه دی دغسې خراب دی. الله پاک وایي یقینا کمزورې په کورونو کې خامخا کور د جولاګي دی چې فایده نه کوي. دا هم ستا هغه ځان نه چې د خدایان جوړ کړي دی الله دې پرېښی دی نه هغه فایده نه کوي. دغه شان کمزوري دي څنګه چې د جولاګي دا کور کمزوري دی. لو کانوا یعلمون، کاش که دا خلک پوهېدی نو الله نه علاوه نور اولیا به نه جوړولو چې ورشه پیر بابا لکه نه هلته چکر ووه د قبر نه او کاڼې ومږوه دا وکړه دا وکړه، داسې به نه کول. کاش که دې پوهېدل. ان الله یعلم، یقینا الله ښه پوهېږي ما په حال د هغه څه یدعونه چې دی یې رابلي من دونه سوا د هغه نه من شیئن که هر څه وي الله ته پته ده، الله ته پته ده چې دا کمزوري دي د الله نه علاوه چې ته څه ته رامدد شوی که نه، که لوی ځوان ته آواز کوې قبل ته نه الله پاک وي دا د جولاګي د کور مثال دی ښه الله ښه پوه دی. وهو العزیز الحکیم، هغه الله زورور دی الحکیم و حکمتونو والا دی. وتلک الامثال، دغه مثالونه دي نضربها بیانو موږ دا للناس د خلکو د پوهې د فایدې دپاره وما یعقلها نه پوهېږي په دې مثالونو الا العالمون مگر عالمان هوښیار سړی په دې پوهېږي. الله یې وګوره ما پوهې کړی. کاش چې تاسو کې عقل وي راشي. خلق الله السماوات والارض، الله پیدا کړي د اسمانونو او ځمکه بالحق د حق ښکاره کولو دپاره. ان فی ذلک لآیة، لیکن خامخا په دې کې دلیل شته نښه شته للمؤمنین د مؤمنانو دپاره چې الله یو دی والله هر څه کولی شي. دا نښه ده پکې. اتلو ما اوحی، اتلو للا نبي هغه څه اوحی الیک چې تا ته وحی کړی شوی ده. کم دی نه وحی شوی من ربک، ستا د رب د طرفه تا ته وحی کېږي، قرآن راځي، حدیث راځي، دا بیانوه دا لوله خلکو ته. دا د تبلیغ څیز دی قرآن به خلکو ته رسوي ځکه چې پیغمبر قرآن رسو. واقیم الصلاة، اصول زده که چې پابندي کوه د مانځه. وان الصلاة، یقینا داسې د پابندۍ مونځو تنها منع کول کی عن الفحشاء د ښکاره بدۍ نه والمنکر او د نارواو نه. ولذکر الله، خامخا ذکر د الله اکبر او ډېر لوی د هر څیز نه. الله ذکر ډېر لوی څیز دی او اعظم ذکر هغه قرآن دی. والله یعلم، والله پوهېږي ما تصنعون په هغه څه چې تاسو یې کوئ. ولا تجادلوا، بحث مکوئ اهل الکتاب کتاب والو سره الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسن چې هغه ډېره ښایسته ده، ښه اخلاقو سره پیش راځه. الا الذین، مگر هغه کسان ظلموا منهم چې ظلم یې کړی دی کتابیانو نه هغې سره په سختۍ بحث کولی شي. الا استثناء نه مخکې نه. وقولوا آمنا، وایې مونږ ایمان راوړی دی. دا ورته ووایه په اخره کې ایمان ورته ښکاره کړه خپل په هغه څه باندې ایمان راوړی انزل الینا چې مونږ ته نازل کړی شوي دي. وانزل الیکم، او ای کتابیانو په هغه څه مونږ ایمان راوړی چې نازل کړي شوي دي تاسو ته، تورات او زبور انجیل هم مونږ منو، قرآن هم مونږ منو. و الهنا، او حقدار د عبادت زمونږه، و الهکم حقدار د عبادت ستاسو واحد ایک یو دی. دا د کتابیانو ته ووایه ګوره چې الہ الله دی ګوره. ونحن له مسلمون، او مونږ خاص د هغې الله تابعدار او فرمابردار یو. وکذلک انزلنا، دغه شان نازل کړی دی مونږ الیک الکتاب، یا نبي تا ته دا قرآن دا کتاب. فالذین آتیناهم الکتاب، نه کسان چې مونږ هغې له دې نه مخکې کتاب ورکړی دی. یؤمنون به، هغې ایمان وروړي په دې قرآن باندې. ومن هؤلاء، بعض خلکو نه من داسې هم دي یؤمنو به چې اوس ایمان وروړي په دې، اوس وروړي پکې. مدینه کې یهودیان دي نصرانیان دي هغې قرآن اوري نو اوس سمیږي ایمان وروړي مني. وما یجحد بآیاتنا، انکار نه کوي زموږ د آیتونو الا الکافرون مگر کافران خلک. قرآن څوک نه مني کافر نه مني. وما كنت تتلو، نوې ته یا نبی تتلو چې تا لوستلی وې من قبله مخکې د قرآن نه من کتاب څه کتاب. ته د مکه کې تا څلوېښت کاله تېر کړل، ښه عاقل بالغ مضبوط سړی جوړ شو، بچي دې مو شو. دومره زمانه خو تا د خلکو ته څه شی نه بیانو، اوس بیانې اوس خلکو ته درس کې بل دا په دې وجه کې چې ته مونږ اوس نبي کړی که نه. تا خو په خپله په ځان باندې قرآن نه دی را نازل کړی، دا خو مونږ درکړی الله پاک وي. مونږ د باندې ذمهواري ایښې ده چې ته به دا مخکې رسې. ولا تخطه، نه تا چرې لیکلی دا کتاب بیمینې کا په خپل خلاص باندې.
کتا لیکلی وی نه زلر تاب المبتلون دغه وخت دې کلک شک کړی وی دغه وخت به کلک شک کړی وی باطل ګڼونکو کتا په خپل لاس لیکلی وی تعالی لیک لوس ترته کنه بیا باغی وی چې ګوره کوری لیکلی دی کنه نه تا لیکلی نه دی بل هو آیات بینات بلکې دا قرآن واضح آیتونه دي فی صدور الذین دا غچا پسنو کې اوتل علم شاغل علم ورکړی شوی دی علم د قرآن کم دی سینه کیخه وما یجحد بآیاتنا انکار نه کی زمونږ د آیتونو الا الظالمون مگر ظالمان خلق وقالو دا منکران وای لولا انزل علیه ولنا نشنازل ول په پیغمبر آیات من ربه معجزات د رب د طرفه کم چې مونږ غواړو مونږ توایو دا غر د سرو کا او داو کا دا ولې نه کیږي قولوا یا انما الآیات یقین اختیار د معجزات عند الله د الله سره ده ما سره نشته ده تاسو راوې نشته ځکه و انما انا نذیر مبین کې انځخ کارا ير ور کون کې ما پیغمبر یم زه خو الله نه یم دا اختیار خود ما نشته خطنه غواړي او لم یکفهم آیا کافی نه دی دا خبره ان انزلنا شیکن مونږ نه دل کړی علیک الکتاب ته کتاب وګور د سمره برنه د اسمانونو د پاس نه قران راځي او دی ته لستل کیږي دی هغه شانت قران ګور نه شي جوړولې ټول عربیان دی پیغمبر او عربی کې قران وی او عربیان غشان نشي جوړول دا معمولی نه خدا ان فی ذلک یکن په دې کتاب کې رحمتن خامخ رحمت قران رحمت ته و ذکر او نصیحت ته په دې قران کې لقوم یؤمنون قوم لا خلق لا چی مان لري رحمت چاله دی مؤمن لا چې منی نصیحت چاله دی چې منی قولوا یا اے نبی دا خلق پوی کا کفا بالله کافی دی الله پورا دی الله بیني و بینکم زما استاد په منس کې شهیدن فیصله کوونکې تاسو ما نه منه پیغمبر بس ما منه الله گواہی کوي کنه الله وی عزت ما پیغمبر یعلم اغلا پویږي ما فی السماوات و ما فی الارض پاغه سوچ اسمان نوزمکه کړي والذین آمنوا کسان چې ایمان لري بالباطل په باطل سیز په غلط سیزو باطل معبود وکفروا بالله انکار کی د الله نو اولئک هم الخاسرون دا کسان خاص دي تاوانیان چې الله نه مني او کافر د الله نه الله دا تاوانی دي سره ويستعجلونك استانه په تلوار باندې غوړي د مخالفین بالعذاب عذاب د دنیا شاب عذاب راو لکه زمونږ نه منو الله ولولا اجل مسمى کچره نیټه مقرر نه وي عذاب نیټه ما د مخ کې نه وی لیکي پلان کې تاریخ برازي او تاریخ ما ته معلوم دی نلجاهم العذاب دی تبخام خاطر اوس عذاب راغلی وي اوس به ما د وخت نه مخ راوسته خو نه ما وخت مقرر کړی دی ولا یاتینهم خامخ د عذاب برازي دی ته بغدت ناګهم وهم لا شعورون دا سه حال کې چې دی بنه پويږي یستعجلونک استانه په تلوار باندې دا مخالفین غواړي بل عذاب عذاب د آخرت تکرار دی کنه یو کې عذاب دنیا مراد دی بلکې عذاب د آخرت وان جهنم یقینا جهنم لمحیطه خامخراگرون کې ده بالکافرین دا سے کافر علام اگر دا سے جهنم ده یوم یغشاهم العذاب وبکمر چې عذاب بدی راگیر کی من فوقهم ندید پاسه طرفا ومن تحت رجلهم ودید خپود لاندنا ويقول ملائک بوای ذوقوا سکه خوند واخل سزا نه ما کنتم تعملون دا غمل چې تاسو کول الله ته موږ ساتي اخری باب سلورم باب آیت نه شپې ته پورې سورۃ اخیره پورې دیګه اول ترغیب د هجرت ته اے نبی دا مکه کې د خلق تنګ نه خیر د ملک ته پرېږدا ابتلا بالهجرت ته مونږ وایو چې کله کله به تا د حق پرسته د وجه خلق د کرینو باسي دا د انبیاء طریقې ټول پیغمبرانو هجرت کړي ابراهیم علیه السلام هجرت کړي دي زموږ پیغمبر کړي دي موسی علیه السلام کړي ټول کړي دي 56 آیت او 57 ترغیب دی بیا هجرت ته په څلورو طریقو باندې 56 57 په دغه کې موجود دي بیا بشارت ته مهاجرون ته کم سړي چې د الله لپاره کور پر خو د ملک وطن پر خو د نغل الله زیره ورکی ته مخه پکېګا ته د دنیا د کمرو د کور نه ویستل کنه ته جنت کې ما کور تیار کړی دی الته مې د کمرې تیار کړی دی ښا 58 59 60 درې عقلی دلایل به پیش کړي چې خطا سو الله نه منه د الله یو والي نه منه حالانکه د ازمک اسمان ګور الله پیدا کړی دی تاسو دا منه دلیل عقلی اعترافي دی دا
دی دا منی چې د ځمکه اسمان الله کافر هم مني نبی او عبادت ولې نه کوي یو دغه دل 61 کې پیش کی 62 کې بل دلیل پیش کی چې ګور الله رزق فراخي روزي تنګي دا خو دغه په اختیار کې دی روزي رسان الله دی دا بوتان او دا پټي او دا دکانونه دا نو کوي روزي رسان نه دا خو ذریعہ دي دام عقلی دلیل دی نه چې روزي رسان دی رب نه دغه عبادت کا وکنه دریم دلیل اعترافي پیش کی عقلی کته وی دین تاسو کې 63 آیت کې چې د اسمان نه باران سو کو رزمکه په سوک تازه کوي پس ته سوکړې نه دی بوي چې الله نو دا الله او مانه کنه دا الله باران وری په دا باندې ایمان وساته اکثر پکې بیا کړل دي په قبرونو باندې سوک سټي مګي دی 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 دا زور ګوره ما چې دا ځان نه لري الکه الله پاک دا باران وری دا قبر والا نه وری دا قبر والا نو د خلکو بیا څه کولو پچې سټي مګلې سلورم خبره پدې باب کې هغه 64 آیت کې تزهید فی دنیا سره ډیر مینا محبت مکه او د حد نه سیوا ذکر دنیا دا جون دا د وړو کوټانې دي لوبي دي دا شګه خلک راغونډ کیو هغه نه بلډینګ خو دي شګي سي د همیشه جون خو آخرت ته غیره تیاری وکا دی دنیا کې تیاری وکا ها مشرکان ته زجر ورکی رټنه چګوره کله تاسو کیشته دریاب کې هغه د غرونو مردنګ چپې راګيري کې ولکه د بال اخو د خو په ابو کې دلدا کشته وی راوی نه هغه ټیم تاسو الله یادي خپل بوتان د نیری او الله تکریغ وخه چې الله خلاصم کې غوچ را کوشه او امن او امان نبي بوتانو لمنډه کې دغه پخپو کې پروزه دا خو تاسو بے وفایی ده کنه ظالمانو سخت کې الله او پراته کې بیا بل سوکو 65 او 66 مشرکانو باندې ردو مشرکانو دا خبره کوله محمد صلی الله علیه وسلم کوم مستا الله یک اومنو د بوتان د خانقابه نو باسو کنه د چاپیره ملکونو خلک براشه مونږ به وټه کوي مونږ به وې مونږ به خراب کی مونږ ستا خبره نشو منلې بیا مونږ خلک چاندې نه راکې دی بوتان د خلک د دنیا ګډي بيزه نظر نیاز منخت وروړي او سره او شرپې مونږ خرو کرپو نه کوم دا بوتان لري کو نه مونږ خوال خرو کنه ولې مونږ د شهید بابا او د آباد او ختم کول بیا هم د خلک نه راځي تعویذونه خرابېږي پدې وجه باندې پدې علاقو کې پدې وجه شرک خو چا چې بہته ختم کا نزانه ولا به دی ګره پیران اولیاء نه مني مونږ اولیاء منو خو اولیاء خدایان نه منو په خبره پوه شوي ولی منو خدای ولی خدای توب نه منو وې نه مشکان وې چې مونږ داسې وکړو نه چا پیر خلک مونږ خرابوي الله پاک دوی بوتاله دروغ وې چې سره د شرک زتا بچ ساتم نه کله ته شرک پرې دی आवाज ما ومنه د پتا بیا بچ نه ساتم اکاوی پسې چې هغه سړی راغلی او نړولې ناغه تو تکر کی چاره لګلو کانه چې په ورول تارا اوستو د چاپیره خلکو تاسو هټول په شړو نه وتی وي چاپیره نه غلی راځي په مکه کې پټي نشته رزمکه به نشته دا کاروندې زمکه نشته خوراک زدر کوم امن زدر کوم مطلب وی چیرې اته وی چیرې خلک ما خرابوي 67 آیت کې دا خبره ده ها 68 کې زجر د مشرکین ودا په الله دروغ و چې ګوره دا خو الله مونږ ته ویل چې دا اولیاء چې ګم دي کنه دی نظر نیاز منخته کوي الله ګوره دروغ ولې ما کلی ویلی دي جهنم ته بځه جهنم ډیر برابر ځای تاسو پکې ځایږي هغه ستنګ تروځي نه چې تاسو پکې رانه شي بس بچ بشه اتمه خبره په دې باب کې اخیره هغه بالکل اخیری آیت کې دا د سورۃ 15 داوا چې دا الله په لار کې جدوجہد کوا کوشش کوا ځان کړوا ګرمي به سړځي به لیکن مون مپریدا او مسله د توحید مپریدا قران مپریدا ګوره په سخت او پراده کې مپریدا ځکه چې قبر ته بلل شي دا ګرمي او دا سړځي به خطه باندې بیا وال ته ډېر افسوسونه کوي چې کاش د صحیح مسلمان و ماده سدا سي کړي وي خدا چانس بستانه می شي وي ښا جهاد فی سبیل الله او تم وای جدوجہد کا د الله په لار کې او ګور اوس باب ته لفظی معنی ته یا عبادی الذین آمنوا زما هغه بندگانو چې ایمان راوړل ان ارضی واسعه کین زماز مکا فراخ دلته یو سړی تنگین زما الله وی زما ملک فراخ دی بل دې ته لړشم پای غدا لنګ نهست ملک خدا تنگ نهست
خپې د فقیر شلې نه دي ملک د خدای تنګ نه دی وي بل خو لړ شه هلته موندو د سو الله یادوم فإیایا فاعبدون یوازې زما عبادت کوئ د قبرونو عبادت مه کوئ د فقیرانو ملنګانو مه کوئ پیغمبرانو مه کوئ الله وي یوازې زما عبادت کوه سجده رکوع لاس پنامه او د دلو نظر نیاز منښته زما کوه ولی کل نفس هر سا ولسیزه ذائقة الموت سکون کې د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا بخاص مونږ طرف ته تاسو واپس کولی شئ زه به ستانه تپوس کوم ښه ماله به راځې که نه دغې پیرانو ملنګانو له خو به نه دی پس د مرګه ماله به راځې زه به درنه تپوس کوم د چا عبادت دی کوو والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل یې کړی دی په دې باندې ټینګ دی نسو او خلکو د ملک ویسته او دی ایمانداره دی لنبوئنهم خامخا دی له به ځای دا استوګنې ورکو من الجنت په جنت کې غرفا د بنګلې تجري من تحت الانهار چې بهیږي به د هغې د بنګلو لاندې د هغې د اډر د لاندې د هغې د غونو لاندې د باغونو د لاندې نیرونه دریابونه د پیو د شرابو د ګبینانو د پاکو اوبو دا به دې بهیږي ښه داسې کورو خالدین فیها داسې جنتونه داسې کورونه به چې همیشه به یې په هغې کې څوک تې وباسي نه هلته کې د چا اډر نه چلېږي چوز زما د کنډره هغه د الله پاک علاقې دي نعم اجر العاملین ډېر ښه دی ثواب د داسې عمل کوونکو د پاره چې ځان کړی الذین صبروا دا داسې خلک دي دا جنت ته چې ځي چې دوی صبر کړی برداشت یې کړی دی خلکو ډېر تنګ کړي لیکن دوی ځان ټینګ کړی دی په دین وعلى ربهم یتوکلون خاص خپل رب ته ځان سپاري وکایم من دابة نو ډېر زنده سر دي په دې ځمکه باندې وګوره لا تحملو چې طاقت نه لري رزقها د خپلې روزۍ پیدا کولو سمسارې ته وګوره نوکري خو نه کوي نه کوداله والی شي میږو ته وګوره کوداله نه شي چلولی نه دوکان چلی رزق نشي پیدا کوی الله پاک وي الله یرزقها الله غي له روزي ورکوي و ایاکم تاسو له هم درکوي نه ته ولې سپیتوب کې چې زه د پرې خیمه ډوډۍ پسې او دنیا پسې تاله زه در کوم وهو السمیع العلیم خاص هغه الله د اوریدونکي دی پار سبانه پوهې دی ته نه پوهېږي ښه الله پوهېږي موږ نه پوهېږو ولا ان سالتهم که ته تپوس وکړې د دې خلکو نه من خلق السماوات والارض چا اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي هلکه چا پیدا کړي وسخر الشمس والقمر او چا د خپل حکم لاندې کړي نور سپوږمۍ نورم روان دي خپل کار کې سپوږمۍ هم کوي دا چا کړي دي دواړه جنګ نه چې ته بیټې نه راځي چې د شپې نور روخیږي لکه دا خو نن بیټې راغی ننار څه په ټیم روان دا څوک دي دی به خامخا جواب کې وایي لیقولن الله دی به خامخا وایي چې دا خو الله کوي که نه نه چې الله یې کي ظالمانه الله عبادت کوه د دې بوتانو ولې کې فانا یؤفکون بیا څنګه اړولی شی د حق نه د الله د حق نه ولې وړې الله یبسط الرزق الله فراخ کوي فراخي رزق او روزي لمن یشاء چا د پاره چې وغواړي من عبادې د خپلو بندګانو نه هغې فراخي نه چې تاله فراخه که نه بدمسته کېږم ويقدر له تنګي هغه روزي چاره چې وغواړي چې تنګ یې کړ نه مایوسه کېږم بس الله پاک تا مړګي نه مړ دی که نه ولې هغه ستا رب دی که نه که درکوي هغه درکوي که نه درکوي بس نه به درکوي هغه زما رب دی که ما ورته ولي کرخوا مې ولي په دې زما رضا ده بس دا عقیده جوړه که ان الله بكل شيء عليم یقینا دی الله په هر څیز باندې پوهه ولئن سالتهم کچره تر دینه تپوسو کې من نزل چې چارا ورولې دې من السماء ما د بر طرفو باران سو ګوري لګا فاحیا به الارض داسې باران چې تازه کوي پاغي باندې ځمکه من بعد موتها پس د سوکړې نه پس د اوچوالي د هغې نه لیقولن الله دی بخامخا جواب کې وایي چې باران الله وري قلوا الحمدلله صفتنا د باران نه ورولو صرف الله لدی باران الله وري بل اکثرهم بلکې اکثر د خلکو نه لا یعقلون نه پوهېږي ځکه یونانیان وي چې باران چې کوم دی دا خو اندر وري یا هندوان وي یا زی وسې وي وري هلکه الله یې وري څه ګډې وډې وي څوک وي حضرت علي په دې وریځو کې ګړ ګوړ جوړ کړي دي دا هغه نه کوي دا خو بره ګیسونه دي سړیا باران الله وري ښه وما هذه الحیات الدنیا او نه دی دا ژوند د دنیا الا له لعب مگر مشغله او لوبې دي ځان پوهېږه د دنیا په ژوند ګوره دوکه نه چې بس زه به همیشه ځوان یم او همیشه به دا مزي او دا بچي به او دا پراټې دي دا به خورو نه دا همیشه نه ښه دا خو د لږ ساعت لوبې دي وړو کوټڼو لوبې دي ساعت کې ودرې ساعت کې لته ورکې وي ختم بس وي نه کوم وان الدار الاخره یقینا کور رستنې لهي الحیوان حیوان هم هغه کامل ژوند دی هغه د همیشه ژوند دی
دا ناقص جون دی نامکمل دی لګ دی هغه مکمل دی هغه پوره دی لو کانوا یعلمون کاش کدا خلق پوی دی کاش کدا خلق پوی دی دی په دنیا نه غوړه کوله فیضا رکبو کله چې دا مشرکان سواری شي فی الفلک په کشته کې دعوا الله دی رب الله مخلصین اخلاص کوونکې له الدین غلب بلنه کې چې کشته طوفان راګي رګړه په میاشتو راګيري تر دې چې دی 1 او 2 په کشته کې دنه کی او هغه بر سيزونه دی وشلي هغه کپړې ماپړې او د دې نه یو صندوقي غونډه جوړ کې ودا کشته ولا هغه ولی دریاب چپې ولی په میاشتو دی دنه چې غو یا الله پاک اخلاص هم کوي یا الله پاک اخلاص بیا ته لات او منات او دغه سيزونه یری نو فلما نجاهم کله چې هغه دی اخلاص ورکی ال البر اوچتا اذا هم دغه وخت کې دا کشته ولا چې الله ته چې غوالي یشرکون الله له دبرخه خاوندان جوړ کی او پیراوار اور اسستانو منخته بیا نور غړي وړي شروع کې لکه ولې به وفای کې لیکفروا انجام دای چې انکارو کې بما اتیناهم دا غنمت نعمت باندې چې الله دی لور کړی الله ول جن ور کو الله ول من ور کو چپونه را ویست ظالم ناشکری وکړه ولیتمتعوا د پاره چې دی مزه واخلی فسوف یعلمون زړه چې دی په پوښ پر خپل به وپای چې ما الله پر خودو تا ته پته ولګي ورګه او علم یې دی سوچ نه کوي دا مشکان چې تا ته وی چیرې کچره موږ ستا خبر او منلې محمد صلی الله علیه وسلم موږ به داخله کوټه کوي چاندې به بند شي بیا به بوتان د خلک منخت نه وروړي خرو بسو دی سوچ نه کوي ان جعلنا حرما شي کې جوړ کړی د موږ حرم امن والا پدې کې تاسو ټکول نشي دا څوک نړول نشي الله وی زه تباکم ويتخطف الناس تختول کېږي خلک منه لهم کې چا پیر ددنا د دې ځان څوک نه تختول چا پیر نه خلک الله پاک وی ختميږي خو دین ختميږي افا بالباطل یؤمنون ای په باطل معبود باندې دی عقیده ساتي او بنعمت الله یکفرون او د الله د نعمت ناشکری کوي ومن ازلم سوک ډېر لوی ظالم دی ممن افترا دا هغه چانه چې جوړوي الله کذب په الله باندې دروغ او د شریک په جوړولو چې دا خو الله موږ ته ویل دی جی چې تاسو زه د پیر بابا منښت کوي ال د جنډې او خجوي غلاپونو خجوي الګ الله وی ما کله وی دروغ ولوي د دن لوی ظالم نشته د جدا دروغ وي او کذبا بالحق یا دروغجن غني حق لا حق لراغه او دیوی نه منم دا دروغ دي د دن لوی ظالم نشته لما جاءو کله چراغ د حق الیس فی جهنم آیا نشته په جهنم کې مسونزه دره کول کافرانو لا زینشته نشته په ډیر شه دي الته بلا شه زه داسې کافرانو نه پر والذین خلق جاهدوا جزان کړي فینا زمون درزاد پارا زمون درزا طلب د پاره زمون توحید د پاره ځان کړي ځان ستړي گئی لنهدینهم خامخا مونږ بدیک لکو خامخا مونږ بدیتا خایو سبحانه خپل دلایل لاره بوته خایو مونږ به اسانو دي تلاره و ان الله یقین الله لمع المحسنین خامخا ملګری د خیستا عمل کوونکو د احسان کوونکو